د کینګ بابر اعظم او د محمد رضوان چې څومره هم مخالفین دي نو هغوی به نن خپله وایي چې کینګ بابر اعظم او محمد رضوان زنده‌باد. ځکه ملګرو چې یو داسې خبر مخې ته راغلی دی چې تاسو واورئ نو حیران به شئ. څومره چې هم د عماد وسیم فینس دي نو د هغوی دپاره دا بد خبر چې مایاناز الراؤنډر عماد وسیم د پاکستان کرکټ ټیم د T20 او د ون ډے د دواړو نه استعفا واغسته او بیا په دې باندې ورته چا محمد امیر کم ټیوټ کړی دی دا کتل ډېر زیات ضروري دي. اولنی خو چې کوم خبر دی ملګرو نو دا سړی تاسو به ډېر زیات ښه پیژنئ چې څوک یې پیژني کومنټس کې ورسره ولیکئ چې زنده‌باد نسیم شاه. د ده کردار تاسو کتلی دی په ده باندې وایي د اسلام آباد یونایټډ او د پېښور زلمو چې کم آنران دي نو وایي هغوی موټروی ته ختلي دي او په ډېر فل سپیډ کې روان دي. یو وایي چې زه به اخلم او بل وایي چې زه به اخلم. خو چې کوم ټیم ورله عزت ډېر ورکوي کوم ورله پیسې ډېر ورکوي نو هم هغې ټیم له به ځي. تاسو را سره خپله رایه لازمي شریک کړئ چې آیا خپل ټیم زلمو له پکار دی چې د هغوی سره ورسره شي او که د اسلام آباد یونایټډ سره. اوس راځم ملګرو فخر پښتونخوا محمد رضوان طرف ته دا ویلی کېږي د سیټ کې تاسو ته دغه خبر ښکاري دا خورم شهزاد دی غالبا دا د پاکستان چې کوم کرکټر دی دا هغه دی هغه په خپل ویریفای چې کوم اکاونټ دی په هغې باندې دا پوسټ لګولی دی او ډېرو چینلو والا هم دا پوسټ کړی دی. حقیقت خبره ده بالکل دی کې دروغ مروغ نشته دی. نو دا ویل کېږي چې د ملتان سلطان چې کوم ټیم دی نو د هغې نه محمد رضوان لاړی. وجه څه؟ وجه دا ملګرو چې یوه کمپني ده د جوارۍ د هغې چې کومه لوګو ده نو محمد رضوان ورته وایي چې دغه لوګو زه په خپل شرټ باندې نه پرېږدم او دا یې د ملتان سلطان آن ورته وویله چېرې د دې کمپنۍ والا سره به ته خبره نه کې دا د دین او د اسلام خلاف دی. دلته کې ملګرو دا ویلی کېږي چې د هغه په ځای د محمد رضوان په ځای باندې به کپتاني شان مقصود ته حواله کېږي. دا هغه کمپني د ملګرو چې دې کمپنۍ 40 کروڑ روپۍ د یو سیریز چاله پاکستان ورکولې دا د جوارۍ چې کومه کمپني ده. خو دا محمد رضوان او کینګ بابر اعظم دا منې کړي چې نه موږ د دې چې کومه کمپني ده د جوارۍ د دې دا لوګو په خپل شرټ باندې نه پرېږدو. نو اوس به تاسو پوه شوی چې دا شان مقصود ولې راغلی او کینګ بابر اعظم ولې لاړی. خو هغې خلکو ته وایم چې افسوس مقام دا دی چې تاسو کینګ بابر اعظم ونه پیژندو. که یو طرف ته هغه کوشش کوي لګیا دی خپل ټیم مخ په وړاندې باندې بوځي نو بل طرف ته افسوس مقام دا دی چې پاکستانیان دا خلک پیژني نه. او دغه فخر پښتونخوا محمد رضوان چې هغه د دین نوم کم ځای ته ورسو او دا ځینې بې غیرته پکې وایي دا ایکټینګ کوي او دا ایکټر دی ډېر د افسوس مقام دی. اوس به راشو ملګرو د عماد وسیم طرف ته هغه استعفا ورکړه. ولې ورکړه؟ ځکه یې ورکړه چې دا ویلی کېږي چې یاره د T10 چې کوم لیګ دی نو د هغې دپاره هغه ته NOC نه جاري کېده. ځکه ملګرو چې دا کنټریکټ وي د PCB سره دوی کنټریکټ کړی یا د کال کړی یا د دوو کړی نو هغه د هغه په اډر کې ځکه هغې ورله تنخوا ورکوي. نو عماد وسیم وایي چې یاره زما جب ډکېږي نو په شړق دی د پاکستان کرکټ ټیم ولګي. د دې وجې هغه استعفا ورکړه. خو دا هم ویلی کېږي ذرایع دا خبره کوي چې یاره شاهین دا خو په دې تم و چې د T20 کپتاني د کینګ بابر اعظم نه واغستلی شي نو دا به ما ته حواله کېږي. خو د T20 کپتاني خو شاهین اپریل ته حواله شوه نو وایي دغه هم په ذهن باندې پراته وو چې یاره یو ځلې بیا زما سره ډېر زیات زیاتې وشو. په ټیم کې هم نه سلیکټ کېدو په هغې باندې موږ اواز هم اوچت کړی دی چې یاره نه ده پکار د عماد وسیم سره زیاتې کېږي. موږ اوس هم وایو چې زیاتې ورسره کېږي خو د دې مقصد دا نه دی چې یاره ته د T10 دپاره ته خپل ملک قرباني ورکه او ته T10 دپاره ځې نو ته وایې چې یاره ما ته خو هلته ډېرې پیسې میلاویږي نو بیا زه څه کوم د پاکستان کرکټ ټیم کې. بل طرف ته پې ملګرو محمد امیر یو ټیوټ کړی دی ګډ ډیسیژن برادر. که تاسو کتلي ملګرو نو دوی دواړه به په هغه پروګرام کې ناست وو او د انډیا مدې به ډېرې زیاتې ویلې او په کینګ بابر اعظم پسې او په دغې کلاړیانو پسې بنښتي وو او بیا خاص کر ټارګېټ په کینګ بابر اعظم وو. خو د محمد عامر داسې څه نیوز راغلی و بلکې هغه خپلې خولې نه هم دا خبره کړې وه چې یاره که چېرې پاکستان کرکټ ټیم غواړي نو زه اویلیبل یم اما شوق شته چې زه پاکستان کرکټ ټیم ته دوباره لاړ شم. دلته کې خپل خواهش دا ظاهروي چې زه د پاکستان کرکټ ټیم کې لوبه وکړم. بل طرف ته عماد وسیم که ریټایرمنټ واغستو نو دا وله شاباسي ورکوي و ډېر زبردست ډیسیژن دی واغستو
چې د پاکستان کې ټیم نه لاړې ځان ته لګیا دی چې زه واپس د پاکستان ټیم ته راشم او دته به غوږونه ډک کړي دته به خدای خبر چې څنګه خبرې کړي چې ورکې که مړه په دې ټیم څه کې ته خو بهر د دنیا بلا روپۍ ګټې په لیګونو کې نو په ټیم باندې څه کتاب کې سلیکټ کوي هم نه نو دلې غوږونه ډک کړو په خپله دا خواهش ظاهري چې زه د پاکستان کې ټیم ته واپس راشم نو صحیح دوست او غلط دوست په دې وخت کې د صحیح دوست او د غلط دوست پته لګي 100% درته وایم چې که 50% د احمد وسیم خپله فیصله وي نو یو 20-25-30% به ورسره د خپله شامله کړي چې ورځه پې استعفا ورکوه په شړق د پاکستان ولګي موږ له ډو عزت نه دی راکړی ځکه دا چل خو د په انګلینډ کې یاد کړی په برطانیه کې یاد کړی دی ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ او کمنټس کې زموږ سره خپله رایه لازمي شریک کوئ چرته مې الله خاد آباد او خوشحاله سات اخره کې او پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی وي مسلمان دی وي تل وي الله